بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمیم. الله پوئیگی پمانا دا دی حروفو. تنزیل من الرحمن الرحیم، نزول دا دی کلام دا طرف دا ها غزات ندی چی دیر رحمان او رحیم دی. کتاب فصلت آیاته، دا یو داسی کتاب دی چی واضح دی احکامات دا دی. قرآن عربیا چی پا عربی جبک دی. لقومی یعلمون، دا پارا دا ها قوم چی پوئیگی. بشیرا و نذیرا، زیر ورکون کی او یرون کی دی. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن اکثر خلقو تنا اعراض کردی او اغیی نشی اوریدی. وقالوا اوی قلوبنا فی اکنت، زمانگا زلنا ففردو کی دی قرآننا. مما تدعونا الیه، آغا چتوتا منگبلی. وفی آذاننا وقر، زمانگا غگنو کی کنوال دی. ومن بیننا وبینک حجاب، حضور زمانگا استاد درمیان زیو فرددا. فاعمل اننا عاملون، تخپل دین چلوا او منگا بخپل. قل حضور وتوایا انما انا بشر مثلكم، زستاسو پشانی او انسانی ما. یوحا الی، ما توحی کیگی دا اللہ دا طرفنا. انما الہکم الہ واحد، چی اللہ یو دے. فاستقیموا الیہ، پس دا آغی والی تا استقامت اختیار کے. واستغفروه، او بخنت نوغوارے. ویل للمشرکین، حلاکت دے دا پار دا مشرکانو. الذین مشرکان آغا خلق دے. لا یؤتون الزکاة، چی کلمن وی. وهم بالآخرة هم کافرون، او دا آخرتنا منکر دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بشک هاغا کسان چی دا ایمان سر نیک عمل هم کئی، دا غی دا پارا دا سی بدلی دی چی نختمیدن کی دی. قل حضور وتوایا اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے تاسو کفر کوي په هغه ذات باندې چې ځمکه جوړه کړې ده په 2 ورځو کې. وتجعلون له اندادا، تاسو ول شریکانان جوړوي. ذالک رب العالمین، دک فالون کې د مخلوقاتو دی. منګه سورہ مومن وی، سورہ مومن کې الله پاک درې خبرې واضحه کړې وي. یو د الله پاک د وحدانیت او د توحید، د الله د یووالی او د الله د ذات صفتو. دویم پکې د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت، او دریم پکې د الله پاک د طرفنا انسان ته زجرو چې څوک دا دواړه نه مني هغه ته به ګوري سزا ملويږي. پدې کې د هغه خبرې تسلسل دی. الله پاک پدې کې اګه توحید بیانې، رسالت بیانې، او انسان ته دا خبره واضحه کوي چې انسان استا فایده پدې کې ده چې ته د الله پاک احکاماتو ته غاړه کېږدي. د سورې غافر نفس نازل شوی دی، مکی صورت دی. 450 یعنی 54 آیاتونه دي، او پکې 1450 او 50 یعنی 1350 حروف دي پکې، او کلمات پکې 400 کلمات دي ټوټل. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام د خپل امت ته وایا حمیم. الله پویږي په معنا د دې حروفو چې خپل معنا د جلالین شریف کړی دا. تنزیل من الرحمن الرحیم، نزول د دې قرآن من الرحمن، د ډېر رحم کوونکی ذات د طرف نه دی. الرحیم چې مهربانه دی. کتاب دا یو داسې کتاب دی. فصلت آیاته، چې پوره په تفسیر سره بیانېږي، د احکامات وضاحت یې کېږي. اسی بوسو کې اوبو بوتلل نه دي. قرآن دی عربیا، په عربی ژبه کې، ځکه چې عربیانو ته راغلی دی چې دا سخت خلق دی. لقوم یعلمون، د پاره د هغه قوم چې هغوی پوهېږي نه، د هغوی عقل کې ډېر فرق دی، فتور دی پکې. بشیرا، زیر ورکوونکی دی د پاره د هغه چا چې فایده یې ترې واخسته. ونذیرا، او يرونکي دی هغه چا لرا چې هغه ورته مخکې نه، او لکه څنګه چې موږ په مخکني صورت کې ووایي چې هغوی په خپل هغه لږ او بیکاره او فضول علم باندې خوشحاله دي. نو فاعرض اکثرهم، حضور د زیاتو خلکو نه مخ واړه او په دې مشرکین مکه کې.
فهم لا يسمعون ای حق اوریدل نه غواړي او ای حق ته غوږ نه ږدي. ولې؟ وقالو وی قلوبنا فی اکنة زمونږ زړونه په پردو کې دي. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطرناکې خبرې کوي درې. زمونږ زړونه په پردو کې دي. مما تدعون الیه هغه چې ته ورته موږ رابلې د هغې کلام نه زمونږ په زړونو باندې پردې پرتې دي، لاک دي، تاله دي. وفي اذاننا وقر دویمه خبره خطرناکه زمونږ غوږونه درانه دي، موږ کاڼه یو، موږ اډو د سر نه اورو نه. ومن بیننا وبینک حجاب دریم زمونږ او ستا ترمنځ یو پرده ده. فاعمل اننا عاملون ته په خپل دین اوسه موږ به په خپل دین اوسو. محمود الوسی صاحب روح المعانی کې فرمایي درې خطرناکې خبرې کوي. یوه خبره دا کوي چې خدای چې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ په زړونو باندې پردې پرتې دي او دا پردونه مقصد سره زمونږ زړونه جرنده دي. نو دا کولاویږي نه، یو څیز چې ته کولاونه کې چې د طالب پرته نو په هغې کې به ته ننداره څوکې او هغې ته به ته دننه څنګه ورشي. نو د الله احکامات ورته وایي دننه نه ځي، مشرکان وایي. دویم فی اذاننا وقر زمونږ غوږونه درانه دي، کاڼه دي. نو چې یو سړی کوڼی چې هغه اوري نه هغه به په هدایت باندې څه روان شي. نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دومره ګران شرطونه کېښودو، زړونه مو تاله دي، غوږونه مو کاڼه دي. ومن بیننا وبینک حجاب زمونږ ستا ترمنځ یو پرده ده او هغه پرده ده څه ده؟ روح المعانی وي هغه د دې د جهل پرده ده. مونږ نه پوهېږو، ستا په خبرو نه پوهېږو. یو بنده تا ته خبره کوي ته ورته ویل هسې سر خوږې زه په خبره نه پوهېږم، زما ذهن یې نه علي. نو مقصد دا دی که ستا طاقت وي نو ته دا درې واړه څیزونه زمونږ نه ختم که نو مونږ ته به وورولېږي. زمونږ د زړونو نه پردې لرې که، جرندې لرې که، زمونږ د غوږونو د کوڼوالي لرې که، زمونږ ستا ترمنځ چې کوم دا پرده ده دا لرې که، بیا به مونږ وورو. اوس خو دا درې څیزونه دي، دې کې زمونږ ستا سره یووالي نه شو کولی. بس ته په خپل دین خوشحاله اوسه حضور او مونږ په خپل دین باندې خوشحاله یو. الله ورته څه وایي؟ قل حضور ورته ووایه انما انا بشر مثلکم یوحا الیه زه ستاسو په شان انسان یم، دا زما د وس خبرې نه وي. ستاسو د زړونو نه تاله لر کول، ستاسو غوږونه پرانستل او ستاسو د منځ نه پرده لر کول دا زما د وس کار نه دی. وروره زه خو ستاسو په شان انسان یم، خو غوره پسې یم. الله ما ته وحی کړې ده انما الهکم اله واحد چې بېشکه اله ستاسو هغه یو دی. فاستقیموا الیه هغه طرف ته استقامت اختیار کړئ په یووالي باندې. واستغفروه یووالي ته به تاسو کله استقامت اختیاروئ؟ د دې خپلو ناکردو نه توبې وباسئ. ویل للمشرکین هلاکت دی د پاره د شرک کوونکو چې څوک الله سره شراکت جوړوي، ځکه چې الله سره د الله پاک مثال دواړه نشته، د الله په شان څوک نشته. نو ته د الله سره برابر څنګه جوړې؟ ابوالله سمرقندي رحمه الله خپل کتاب کې لیکي و یو بادشاه او د هغه یو ډېر نیک وزیر او هغه وزیر هغه به بادشاه له مشوره ورکوله او مشوره به بالکل صحیح مشوره ورکوله. د الله پاک دا قانون دی چې کوم بادشاه نالایقی خو خپل عوامو باندې خفه کېږي نه الله ولا نیک وزیر ورکي، او که یو بادشاه ډېر قابل خو چې عوامو باندې ظلم کوي نه الله ولا نالایقه وزیر ورکي. نو شیروان عادل یو ډېر لوی بادشاه تیر شوی دی، هغه سره یو وزیر و د هغه نوم بزرګ جمهر و. یو ورځ دی ځنګل ته وترې د ښکار دپاره د یو ونې د لاندې دمه کوي، په هغه ونه کې بره یو مرغۍ ده او هغه ډېر زیات شور کوي. او بادشاهان خو بادشاهان یې هغه ته وایي دا مرغۍ ولې شور کوي؟ اوس هغه غریب په دې څه پوهېده، خو قابل وزیر و. هغه ورته وایي بادشاه که زما د سر امن وي زه به درته ال ووام. او ورته وایي بلکل. ورته وایي دا مرغۍ دا جاړي فریاد کوي، وایي چې خدای پاکه یو داسې ونه کې دې کېنولم چې زما څه ګناه کړې ده یاره چې د هغې په سوري باندې یو ظالم بادشاه ناست دی او هسې نه چې په هغه قهر راځي او په ما باندې هم قهر راغورځېږي. او ورته وایي ښه یعنې زمانه تنګه ده د الله مخلوق زمانه یعنې بې زمانه مخلوق رانه هم تنګ دی. او ورته وایي جي دا دک کوئ نو. ورته وایي راځه هلته نه را روان شه، چې کوم وزیر به یې ریکارډ ساته هغه ته یې ریکارډ راواله څومره جایدادونه چې غصب کړي
څومره ټیکسونه چې په خلکو لګولي وو څومره زیاتي چې کړي وو هغه ټولو ته اعلان وکړ راشئ تاسو ټول معافي خپل ځمکې خپل کارونه خپل ټیکسونه هر څه واپس والئ بس ما توبه وباسله زما نه د الله بې زبانه مخلوق هم تنګ دی او د نوشیروان عادل په نوم باندې په تاریخ کې یاد شه ظالم بادشاه عادل شه د چا د لاسه د یو وزیر د لاسه او فرعون ښه سړی و ولید بن مصعب ښه سړی و یو نهري نظام یې په مصر کې شروع کړی او دا اوبه یې د لښتو په شکل کې د مصر په کوڅو کې ګرځولې وي او خلک انتهایی خوشحاله وزیر نالایق او حامان هغه ورته وی تا ته پته ده دا ته چې کوم نظام چلی دا څوک چلی دا خو الله چلی نه هغه الله ته یې که نه نعوذ بالله خو هغه اسمان کې د ځمکې ته راکوز شوي د فرعون نه یې ځان روک کړو نو خدای یې دعوی پې وکړه نو ابواللیث سمرقندي رحمه الله وایي دا بادشاه یو وزیر وایي بادشاه به ترې مشورې اخیستې یو ورځ هغه دربار ته رانغی هغه تپوس وکړو یار زما هغه وزیر څه شی ورته وی وی چې مونږ راتلو او نور وزیرانو ورته وی نو هغه موږ ته وی چې بادشاه ته ووایه چې زما د نن نه استعفا ده ستا د دربار ده او زه د یو بل بادشاه دربار ته حاضري کوم بس د هغه غلامي اختیاروم او هغه مې خوښ دی او ورته وی چېرته لاړو وي جومات ته لاړو بس ورپسې جومات ته راغی ورته وی زما نه غلطي څه شوې ده ما ته خپله غلطي ووایه تنخوا دې کمه ده مراعات دې کم دي کور درته نه دی میلو پروټوکول درته نه دی میلو جایداد درته نه دی میلو عزت درته نه دی میلو چا د سره ظلم کړی دی هغه ورته وی نه په دې کې یو خبر هم نشته نو بیا ولې زما دربار پرېږدئ ورته وی چې کوم نوی بادشاه دربار ته رالم دا غلامي مې اختیار کړه پاکې 15 کوالټۍ دي پتا کې نشته او ورته وی څه ورته وی ته چې کله روټۍ خورې نو مونږ تا ته ولاړ یو لاس په نامه چې بادشاه په مزاج باندې روټۍ بده رانشي څه ورته کم نشي اوبه ورته کمې نشي ګرمي ولې ونشي بده پې رانشي خوښه ده که خوښه نه ده نو ته روټۍ خورې مونږ دې خدمت کوو زه چې د کوم بادشاه دربار ته رالم ابه ما روټۍ خوري په خپله باندې نه خوري زما د آرام خیال ساتي ته چې کله اوده کېږي مونږ ټول به تا پیره لګو مونږ وایو بادشاه ته څوک نقصان ونه رسي غټ سړی دی او زه چې د کوم بادشاه دربار ته رالم زه په ارام ودیم هغه ویښي او زما څوکۍ کوي ستا په دربار کې زمونږ سره هر وخت خطرې چې که غلطي رانه وشوه ته به ویله که سټ ته نه ووهئ د ده عقل ډس کړی دی او هغه بادشاه که مونږ هر څومره غلطۍ وکړو مونږ معاف کړي ستا په دربار کې که مونږ ستا خدمت وکړو ته خوشحاله شي نو مونږ له انعام او اکرام یو پیره راکړي نو که به دویمه پیره مونږ د هغې نه سیوا کار وموږ ته مړه بله ورځ مې دله درکړی سړي په هغې خوشحاله شه او هغه بادشاه مونږ خلاف کوو او په مونږ انعامات کوي احسانات را باندې کوي بل چا سره یو نو هر وخت زمونږ دا خطرې چې هسې نه بل بادشاه در باندې حمله وکړي مونږ د نه قیدیان کې بې عزت هم وکړي قید ته م وشي او اوس چې د کوم بادشاه غلامي زه کوم هغه د کائناتو بادشاه دی د هغه د پاسه اړو څوک شته نه اړو دا غم مې روک دی او ورته وایي حقیقت دی حقیقت دی در ښکلې بادشاه دربار ته راغلی خو دعا کوه چې مال هم الله دا توفیق راکړي ابواللیث سمرقندي رحمه الله وایي که یو بنده د الله شي الله به د هغه شي هغه ته د بل بادشاه ضرورت نشته او کله چې دی د بل بادشاه دربار ته لاړو بس هغه بادشاه ته نه ګوتې وباسي وایي ځه چاته چې دې ډډه وواله اوس هغه پوشه او ته پوشه الله پاک وایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون بېشکه الذین هغه کسان لا یؤتون الزکاة چې منځونه نه کوي وهم بالآخرة هم کافرون او په آخرت هم کافران دي هغوی لره هلاکت دی محمود علوسي صاحب وایي په مکي صورتونو کې چې کوم ځای کې زکات راشي د زکات نه مقصد کلمې طیبه ځکه چې په مکه کې خو د زکات حکم نه و چې زکات نه ورکوي بل په کافر خو زکات نشته نو مونږ به زکات معنی څنګه کوو په مکي صورت کې چې زکات راشي د هغوی نه مقصد کلمې طیبه کلمې طیبه نه وایي لا یؤتون الزکاة چې کلمې طیبه نه وایي وهم بالآخرة هم کافرون او د آخرت نه هم انکار دي دی لره ویل هلاکت دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون او هغه کسان چې ایمان سره نیک عمل وکړو بغیر د ایمان نه نیک عمل او بغیر د نیک عمل نه ایمان هیڅ چیز نه دی چې د ایمان سره نیک عمل هم وکړو د هغه دپاره داسې بدلی دي او داسې ثوابونه دي چا خاتمه والا نری د همیشه د پاره دی نو هغه انسان چې هغه عاقلی او هغه پوهیږي نو هغه به د هغه ذات او د هغه هسته عبادت کوي چې د هغه د طرف نه داسې انعامات دي چې ختمېدو والی نه
بسم الله الرحمن الرحیم حمیم. الله پوهیږي په معنا